انتهائی محترم حاضرین و مسلمانانو، منگو تاسو اللہ رب العالمین په داسې دور کې پیدا کړي او په داسې وخت کې چې د شریعت علم کم دی او جهل او جهالت ډېر دی، او دا نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت په علاماتو کې ذکر کړی ده چې یرفع العلم، نبی علیہ السلام و علم مپورته شي او په دنیا کې به جهالت عام شي، او زمونږ استادو په خلو باندې دا خبره عامه ده چې اوس په خلکو کې شعور دی او په خلکو کې شعور پیدا شو، په خلکو کې بیداری رااله او علم ډیر شو، او حقیقت او واقع او نفس الامر ته چې وګوري دا خبره ده څه نه ده، علم د دنیا نه کډه کړی ده، جهالت عام ده، ناپوهی عام ده، او دا د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې او باب قائم کړی ده چې باب رفع العلم ونشر الجهل، باب د بیان د دې خبره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به علم پورته شي، جهالت به عام شي. نن سبا د دنیا په کارونو کې خود خلکو علم ډیر دی او د دنیا څخه علم د ساجيبه وند خبرې دي. د دنیا علم دا دی چې بس پیسې پیدا کړو کو په هر طریقه دی پیدا کړو، حلال او حرام پکې مګورا، د الله د دین او د شریعت چې کوم اصول دي دغه خیال مساته خو بس پیسې پیدا کړو. نو ګوته دې تاسو کې چې د مارکیټینګ اصول څه دي، د ایم بی اے او د مارکیټینګ اصول څه دي، نو دې بتا ته وایي چې د مارکیټینګ اصول دا دي چې ته په یو ګنجي انسان باندې ګمنځ خرڅ کړي، سړی ګنجې دې په سر باندې اخته نشته او ته په ګمنځ خرڅ کړي، دا د مارکیټینګ اصول دي. نو څنګه به وته وای د څه بوته وای چې ستا په سر اخته نشته دی خو کله کله به دا سر کرے، سر به کله کله کرے نه وته وای او استاد ګمن ته ضرورت نشته، الله نوکان درکړي په دې باندې کراوه او دا پیسې د ځان سره کېده، فل حال د ځان سره کېده، او یا د پیسې راواله کستا سره سی وای کنه یو غریب او مسکین او فقیر له ورکه چې دغه په کار وشي، د څه وته وای دا له اصول لږ ته په گنجي باندې ګمن خرڅ کی، یعنی مطلب دا دی چې په طریقه باندې دوکا کا بس پیسې د جیب نه وباسه که په هر طریقې دوکا کولای شي، دا دین بي او د مارکیټینګ اصول. نو دنیا علم په دې بنیاد باندې ډېر دی چې خلکو له دنیا د ګټلو چل ورزي، او د قیامت یو علامه دام ده چې مال به ډېر شي، مال په دنیا کې تاسو لږ وخت یو د مشران ناس یو 40-50 سال مخکې سوچ وکړئ کنه مال او دولت او داسې شنو چیرته ودومره، دا خو اوس دا د مولانا شرف علي تنویر رحمه الله د آیت لاندې لیکلي دي چې واخرجت الارض اثقالها، الله د ازمکه په خپل بوجونه راوباسي را بار به کی. نو دې یو مطلب دا دی چې مال پانی کی طرف بہ جائے گا، دنیا به دومره ډیره شي لکه د وګوب روانه شي، د دنیا دومره مال به دي خلکو سره، تاسو وګورئ څومره مال له خلکو سره. ورنه یو سړی راغلی او ما ته وایي چې زه غریب کارې ده کنه، نو ما ته وایي چې زما یو پلازه جوړه کړې ده، باغې مې تقریبا 44 کروڑ روپۍ لګېدلې دي، 44 کروڑ روپۍ، او پلانې ځکه مې پلانې شې دومره روپو دي او پلانې ځکه پلانې شې دومره روپو دي. مرزه دې تاسو کوم چې زکات ورکې خني ورکې خبره نه چې باس بدل شنو خبره بل طرف ته لاړ، ځکه ته چې زکات ورکې نو ستاسو په زکات خو یو غریب سړی مالدار کیږي، زکات ورکې کنه ورکې دې څه خیال ساتي کنه. نو دا دنیا علم ډیر دی، د دنیا لارې چارې خلکو ته معلومه چې دنیا به څنګه پیدا کی او پیسې به څنګه پیدا کی.
خو دا علم نشته دی چې دا دنیا به په کوم اصولو ګټي. دې کې به د حرامو نه ځان ساتي، د پردي حق نه به ځان ساتي، په دې کې به د دروغو نه ځان ساتي، د ملاوټ نه به ځان ساتي، د کم ناپۍ او کم تولۍ نه به ځان ساتي. دا خو دې وجه عمر رضی الله عنه به فرمایل هغه باقاعده په مدینه کې قانون پاس کړی چې لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في الدين. یو سړی چې په دین باندې نه پوهېږي دی به زمونږ په بازار کې کار روزګار نه کوي، دی به د دوکان نه کولاوي. ځکه چې سړی په دین باندې نه پوهېږي نو دی به د کار روزګار مسایلو نه څه خبر شي. دا یوازې پیسې راټولول نه دي، ډېرې خبرې دي که نو که دې میدان ته راواړې نو ګورې بیا هېچا سم دا علم نشته. ته دوکاندار نه تپوس وکړه، هغه ته پته نشته. ټول عمر لګیا دی سیز ګران علي یعنی درونی علي او سپکې خلکو له ورکوي. خو دا پته ورته نشته چې دا خو ډېره لویه ګناه ده. ګورې ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الله دې دې خلکو د پاره د هلاکتي، دې خلکو د پاره د جهنم د ویل کندي چې د بل نه یو شي زری ګرانی درونی تلی او چې بل ورګي نسبکه ورګي. دا خو هلاکت ده. خو دې نن سبا زماني مسلمان نه دی خبر. یو شي چې ځان له غز باندې علي نو پوره غز باندې علي پوره میټر باندې علي خو چې بل ورګي نو لګتي کم کی لیبل به یو لګولې دي چې بده کې دومره وزن دن نه پروت دی، د غوړو ټیم دی، د اوریجو بوجي دا او یا د چینی بوجي دا بل سیز دی چې هغه د بوجي او په پیک شکل کې راځي کنه. نو د لیبل لګولې دي چې بده کې دومره سیز دن نه پروت دی او باقي کیلو 2 کیلو ګرام 2 ګرام 3 ګرام د بګي کوي. خو دې خبر نه دی چې بده عمل بوج به الله ما د جهنم دا ویل کندې ته ورته د بیماری په زمانه د توزیع بیا صفا کوي درنه دې نه څوک نه دی خبر. د دنیا د ګټلو علم خو ډېر دی خو د شریعت علم نشته. ګوره د الله د دین او د شریعت علم نشته. او ګوره دې وجه موږ په خو بد کې تمیز نه شو کولای چې دا ښه کار دی او دا بد کار. د خو د بد کار د تور او د سپین تمیز خو چې کې کنه دا په علم باندې کې د علم په زور به کې چې تاسو علم نشته نو څه تو اس خو بد پیژنې نه چې دا خدای او دا بد دی نو ته به خو بد جدا کې دی او بل سره نو به چې تاسو وینو چاله په خپل باندې سوورل بس وای اته روز کې تاسو واورې د مردان کې ګره هغه پاسې دلې وغوي هغه دی وې دا دغه نه وې دا سړی لا شي پیښه وې دا د پیغمبر نه کم نه دی چې سړی سه علم یې هغه د جهالت خبرې کوي مړه. یو کل لیډر ته پاتې وي زما د لیډر چې دی نو دا د شي بل وي زما لیډر د شي نو په دې ځانانو سره علم مسلوي دومره غلوب د خپل لیډرانو باندې کې کول. زمونږ لیډر خو محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او هغه لیډر چې هغه امام الانبیاء دی وره او سید ولد آدم افضل البشر د آدم علیه السلام په اولاد کې د ټولو نو غوره انسان د ځمکې په سر د ټولو نو غوره انسان هغه څه وایي ویلا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. ګورې زه د الله نبی او پیغمبر یم خو ما په دې مرتبه کې وساتئ. ګورې چېرته زما په عقیدت کې مبالغه ونه کوي غلو ونه کوي لکه څنګه چې عیسایانو د عیسی علیه السلام باره کې کړی وه چې عیسی علیه السلام یې د پیغمبرۍ د مرتبې نه چوت کړی و او د الٰه مرتبې ته رسولی و. سی وي وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ ثالث ثلاثة. نو قرآن په فتوا ولګوله چې لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. الله وی هغه خلق پاخه کافران دي څوک چې دا وایي چې عیسی علیه السلام الله دی او معبود دی او الٰه دی او د الله زوی دی. نعوذ بالله دا پاخه کافر دا ولې دا کار چې هغې کړی د جهالت په نتیجه کې کړی و. که علم ورسره ولې به داسې کار کولی؟ علم یو ډېر لوی دولت دی. ګورې د قرآن او د حدیث علم دا ډېر لوی دولت دی. د دنیا علم نه دی. ګورې د دنیا علم لوی دولت نه دی. ایبا د دنیا علم که الله چاله ورکړو د سکول سبق یې ووه د کالج او د یونیورسټۍ سبق یې ووه او دا سبق یې زده کړو لکه دا هم څه نه څه پیدا به ورله ورکړي. خو د شریعت او د دین علم چې انسان له کومه پیدا ورکوي نو هغه دنیا علم نشي ورکولی. ګورې زمونږ د عمل چې تباه و برباد دی که نه تاسو وګورئ ملک څه حال دی کوم ځای ته ورسېدلی دی. دا زمونږ د حکمرانان دا زمونږ د افسران داخله چې په دې ملک باندې مسلط دي
ولدا د مسجد نبوي او د مسجد حرام نه پاریش ډیر وته دا خو دغه نظام تعلیم پیداوار دی کنه نو د بهترین ډاکټر دی بهترین انجینیر دی بهترین افسر دی او د ملک وزیر اعظم دی د ملک صدر دی فوجي افسر دی بل څه دی په بل عتبه نه دی نو دنیا تعلیم خو دې دي تر رسولې دی چې افسر ته جوړ شوی دی د ملک وزیر اعظم ته جوړ شوی دی د ملک صدر ته جوړ شوی دی خو بل رڼا وسره نشته دی نو دې لګیا دی بس د ملک خزانه د لوټي د غصب بنید باندې اړو پروا نه شته د زمانه بل الله دې ته پوښ کوي او دا خو د قوم مال له د ملک خپل ملک و نه گاړو د ملک حال ته وګورئ نو سبا څه حال له دا د دغه نظام تعلیم پیداوار دی کوم علم چې لوی دولت ته کنا الله به انسان له دنیا کې هم د لوی خیر ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي هغه د دین او د شریعت علم دی او دین هم غاړو ټیم نه ورکو ګوره چې خبره ده پرون مې سوچ کاوه کنه مالی او پلار بچے په سکول کې داخل کین نو هغه د سکول چې کوم فیس دی نو هغه برداشت کوي که 100 روپۍ دی که 2000 دی که 3000 دی ته چې پلارانه مشته چې د یو بچی د میاشتې 40 او 50000 روپۍ فیس ورکړي او به چې کور ته راشي ټیوشن د پر ورزان نو استاد نیولې هغه له بیره ورکړي خو کو دا پلار راولګي دا بچي مدرسې ته بوته نو مدرسې کې به 500 روپۍ نه ورکړي مړو یې مولر خوشم چندې کوي کنه یو مطلب چندو باندې مدرسې چلے نو چنده څو ورګي د اسمان نه خونه راغلو یو ته به ورګي بل به ورګي په مدرسې کې به پیسې نه لګي دا څومره لوی بدقسمتي ده تاسو سوچو کېږي د انګريز په تعلیم باندې ځل لکونه روپۍ بچي باندې په مېش کې لګو مخیر ده وای دا په ځای باندې لګي په مدرسې ته ولګي نو به ول جامع سمینای ساری چې سکول ته لګي نو پاک صاحب او خمزیدار پین شټي وتا چولې او ټایم مو ته بده کې جوړند کلی او ساری ول وړکلې او کنه او چې مدرسې لري دا ګریوان بشلیدل یو تړنی بدلته یو به یو بل به نه داسخان شتونی به نیولې یو خنی به راوتلی او مور دا نه و چې د جمعه روان دي ماشوم خلک پاک کم کړه نه جامع خو ته لګي سمې کم دا بل سمشتره موږ دین ته سپک نظر کوو ځکه الله موږ ذلیل کړی و کوم د الله دین ته درون نظر وکاو او د الله د دین د تعلیم قدر مو کو دلم ټیم ورکونو غري الله باندې شنه بي عزت راځم چې بي عزت او دا څه ځان نه ویم غره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين الله د قرآن د علم په وجبانی د شریعت د علم په وجبانی الله ډیر قومونه پورته کوي او چتای الله ول په دنیا کې عزت ورکوي او ډیر قومونه الله دې په وجبانی ذلیل کوي او کته کوي چا چې قرآن ته شاکړه د الله د دین او د شریعت علم ته سپک نظر وکړو توجه ول ورنکړه او غفلت دې وکړو نو الله به د سړی ذلیل کوي بس او ښکارا غټ ثبوت موت یې وګڼل ما ستاسو څه حال دی ملک او د ملت څه حال دی سوچو عمر بن الخطاب رضی الله عنه امام زهري یو ځل عبد الملک ابن مروان د مسلمانانو خلیفہ وي هغه زمانہ تپوس کو اسد علماء بارک ران تپوسونه کول ولته ویل چې زهري په پلانیږي کې مثلا مدینه شو مکه شو کوفه شو بصره شو د حجاز د سمره لغی چې دي خارونه دي ول هر خار مبارک ران تپوس کو چې په دې خان کې لوی عالم څوک دی ول ما بوته چې پلانې ول به رانوست د پوسو کو چې دا څوک دی دا اصیل عرب ته او کنه آزاد شوی غلام دی ول ما بوته چې نجی مولا من موالینا دا یو آزاد شوی غلام دی ول یو ته پوس یو کو ول ما ول چې دام آزاد شوی غلام دی د بلزی ته پوس یو کو ول ما چې دام آزاد شوی غلام دی ول د بلزی ته پوس یو کو ول ما چې دام آزاد شوی غلام ډیر ته پوسونه دي ګړي ول اخیره کې رانه به د عراق مبارک ته پوس کړي د کوفیه د بصری ول ما چې انت امام ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی ول ما چې هغه لقیب لوی فقيه چې د ابراهيم النخعي دی ول ته ویل چې دا څوک دی ول ما چې دا عربي دی ول ته ویل چې وای حق یا زهري لقد فرجت عني ول ته ویل چې زهري الله دې ته هدایت وکړي علم لاړې تیرې شوې د عرب دومره پریوتل چې لکه په اصل عربو کې دوسه پر فقيه نشته دی چې څوک هم فقيه ته پوس کوم او د لوی عالم ناغي او آزاد شوی غلامي
الله د ایمان نصیب کړی او د الله کتاب او علم لغاړه ور کړی نو الله په مسلمانانو کې سلولې او چت کړی چې کله ابراهیم نخعیات کو چې دا عربي دی او اصیل عربي دی ولبه راته چې علم لاړې تیر شو استاد دې خبره سره او ولبه چې صدق رسول الله الله پیغمبر رښتیا فرمایلی دي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين الله د قران او د دین او د شریعت په علم باندې ډېر خلک اوچتای وردا غلامانو او اسلامي قبول کو ازادي وته ملاو شو د الله دین او شریعت یې زده کړ الله څومره اوچت مقامونه دی ولور کړی یو د مسلمانانو دینی مشرید قاضات شي غلامان کوي او چې کوم اصل عرب دي هغه دین نه دی زده کړی نو بس هغه محکوم دی او دی به حاکمای دي دغه حال زمونږ استاد دا خبره مې ډېر بار وکړې زمونږ د تعلیمي کال ابتدا ده د مدرسو تعلیمي کال شروع شو نو خپل بچي مدرسو ته متوجه کوي ګور د سکول غمه کوي کنه سار کې د سکول لذي اوس کې خپل دا قرباني ورکړي چې زمادي بچي خو سکول ویلې دی لسمه پاس کړي دی نه هم پور سکول ویلې دی تم پور سکول ویل اوس دې علم توقف کوم دین ته وقف کوم چې دې دین زده کی قرآن په یادو باندې حفظ کی یادې کی د قرآن حافظ ته جوړو ما او درس نظامی په شروع کوم چې د قرآن او حدیث زده کی د عالی علوم زده کی او الله تعالی مو مفتی جوړ کی دا د دین خپل غټ قرباني نشته او دا د دنیا د بچی چې ته ډاکټر جوړ کړي خپګي ډاکټران نه او انجینر سره هم دنه خپګي او بل هم دنه خپګي خدا بچی نه دي چې دین دې وسره او د نیز د کړي کنه نو قبر د قبر په خوان دنه درځي ورته یاد ساته ما ته بروز ملګری وی ول زمونږ یو دوست ول هغه وفات شو او ول ډېر قابلان بچی ول د خپل بچو د پاره سي یو بل حقونه موالي وکنه ول بل یو ملګری ول هغه په خوب کې ولید ول په خوب کې وته وی چې ما ته ډېر زیات تکلیف د زما دي بچو ته وای چې پلانې په ما باندې حق دی ورې کوي ما ته ډېر زیات تکلیف دی او زما دي بچو ته وای چې حق ور کوي ول ما یو ځل مې خوب ولید ما چې کې دې شیطانې خوب ول بیا مې ولید استلاړم ول بچو ته مولوی چې راستا سو پلان ته پښه خوب لیدلې ولا ته ویلي چې موږ سره نه په قبر کې نقل لري او ته چې سملان ته سړی ته چرندې کې حقونه مقونه موږ نه شور کول او چې د سوي ته په دنیا تعلیم کړي خو هغه صدا شعور نشته دی د احساس سره نشته دی زما پلار په قبر کې پروت دی او د دې عمل د وجه نه غته تکلیف دی په دې چې بچی سره نه خو نه بچي خده بچي هغه د جستا د مرګ نه پسم په کار باندې راغی ګور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان وفات شي کنه وفات شي نو ته چې کوم خپل عملونه اخذ ودرې بس وسه کسان د دې چې کده وفات هم شنو الله د نیکی ورسي اجرونه ته ملاوي یو هغه انسان دی چې د دنیا کې او جاری صدقه پرې خیره یو هغه مسلمان دی چې د خپل نیک بچي پرې خیره نیک بچي نه دی دا د ټولو نه لوی جاری صدقه ده ګوري ابل زما سوچ کوم یو سړی دغه جمعه جوړ کړه جمعه ته یو جاری صدقه ده خدا جمعه د سی وخت براشي چې دا جمعه د باندې به کمزوري شي او بس ایسته به وګرځي به بل سړی جوړ کی نو دنا ثواب د هغه وخت پورې جاری او د پښه ترڅو چې دا باندې ولاړه ده چې بل په باندې جوړ کړه به دا ثواب شروع شو او چې خپل بچي عالم کنه د الله دین یې بیز تک نو دا سلسله د قیامت پورې نه ختمي دا بچي چې یو حرف بل تخی کنه یو حرف نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو حرف پښ د کولو او خودلو باندې الله لس نه کوي ور کوي مجلس نه کوي دی بچی ته ملاوي او لس نه کوي غیز د کون کې شاګرد ته ملاويږي لس نه کوي د امور پلان ته ملاويږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د کتاب یو آیت او خو د چاته نو الله به د سلو رکعاتو نفل اجر ور کوي نو سل رکعات نفل اجر د استاد ته او سلی شاگرد تا او سلی مور و بلار تا او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اللہ د دین یو مسئلہ چاہتا بیان کلا د زر رکعات نفل و اجر دے ورے نجدت ملاوی کی دور و سمور و بلار تا ملاوی او دا سلسلہ بروانی د شاگردانو تا شاگرد بے شاگرد تخی شاگرد بے خپل شاگرد تخی د قیامت پوری بدا سلسلہ روانی دومره عجیب صدقه در بچی دا زما درخواست دا دی کنه چې دې ژوند خو هیڅ پته نه لګي دا ته سړی روان دی ویل کوم جمعه کې منځو کوی به لار کې به چلو شو مړ شو د څه ده کنه
په دې خبر خو زمونږ یې کې سړی د الله نو سلم په ډېرې باندې ودرېږي او دی وجه زیړو منم نه دا مرګ نو مرګ نو بچ په دې ډېر لته مو اوس د مرګ نه نشي بچ کېدای لہذا دې مرګ پر تیارې ده چې په خپلم د الله دین زده کوي خپل بچو ته می زده کوي ګوره زمونږ د مدرسو تعلیمي کال ابتدا وشو موږ په دې مدرسې کې استاد یې د ناس ته د دې په نگرانی کې زمونږ د مدرسې کې سکول موږ شروع کړی دی د سولورم کلاس نواله د نهمه پورې موږ د سکول کلاسونو شروع کړی د سحر نواله د ماسپخین پورې د مدرسې چې کوم سبق دی ناظره ده او تجوید دی او حفظ دی دای او به د ماسپخین نو مازیګر پورې مجموعه ته موږ سکول یو دا ډیر په اړه چې خلکو باندې ختم شي چې زما بچو چې سکول وای موږ ورې ولا موږ د سکول هم ویو او ان شاء الله چې د هر زینه په بهترین تربیت ده په سکول د دنیا تعلیم مو ته هر زینه خو خود لکی او تربیت بندار زینه خکی دیو بچو چې رزق خپل یو کس د سوي چې خپل بچي مدرسې ته څه وقف کوم چې بس ماسپخین مسکول ویو سحر کې بدغه وای بالکل موږ ته تیار ایسم مرا کوي موږ وای خپل بچو باندې الله دې دې ګوره غټه د خفغان خبره ده کنه چې یو کس مو دي ارسه ته مازان نیولې تاسو پته دا قرض دومره تاریخ شي تاسو کې بچا باندې قرض یې غلط سوچ وکړي موږ بزان باندې لکونه روپۍ راړولې دي لپاره چې تاسو بچو ته د الله دین وخی دې لپاره سخت دي یو بل ته وناګانی کو تاسو ته ان شاء الله نه ویلي وسه پوري تاسو به نه بازابو وسخت بزان باندې دی ورو ګوره فری د الله دین دی کنه فری کې ته خود لګي خو به هم څوک نه خي اسی کې په قیامت کې د الله دا کتاب زما واست خلاف التعفیل وکي کنه نو څوک به خلاص اي دا څومره د خفغان خبره چې ګوره د علما لګي او فری د الله دین خو دو او د دې مسلمانانو سره ټیم نو چې د خپل ورغلې خپل بچي مدرسې ته لګلې نو ګوره چې څوک دی چې هغه یې رزو خپل بچي بيخي مدرسې ته وقف کوم سکول به مو یو مدرسه به مو یا زما بچی مثلا میټرک کړی دی اتمه پورې سکول ویلې د باقي په پرایویټ ورکې زموږ چې کوم طالبان د سیدی اوله درجه کې دویمه کې یا بدریمه کې چې هغه تمه پورې سبقونه ویلې دي به و تمنګ به ان شاء الله د نهم د ایگزام او د لسم دغه د پور و تمنګ د استاد د ټیوشن بندوبست په متمنګ د مدرسې طرف نفری کو دغه د امتحان د پرم تیارې کوي او ګسړې و چې نه خپل بچي به علم توقف کوم چې د درس نظامی وي او عالم دي جوړ شي مفتی دي جوړ شي نه بالکل تا هغه پر امزشتا خوراک ته ملاوي فری خو بهترین خوراک په دې مدرسې کې د بیمار شو علاج زمونږ په سر دی هاستل او تفری ملاوي پیس دې مونږ نالو او چې دغه موجوده مې وسړې و چې بس نیوي مونږ بس نیو به هم د قحالي لګنن سبا چې بچو کوم حال دی اوس پرون ماته نن راته اوس چاوي سار ولته یو زوی راولګي د خپل موري وشته یو خبرو شی و په دیر کې کنه 13 ورځې کې یو اوس دلته چې د نږدې علاقو کې زوی راولګي د خپل موري وشته دغه بچی دي دا د ټیک ټاک مجنونان دي دا د گیمونو مجنونان دي د فلمونو مجنونان دي د الله بندگانو په خپلم د خپل بچو غم ونه کنه ګوري خلکو نه بل طرف په مخ کړي به تاسو رانی شي غوستا سو به وست بر نه کوي وست دي بچو وخت کوي تربيت وغيره لہذا خپل بچو باندې ته دلته په جمعات کې هم دغه دا مولانا سید زمان دلته کلاس یې زمونږ د محلې مشومان نه دي ځکه لکه ګورم څوک یو طرف تر رواني څوک بل طرف تر رواني زم هم د جمعات کې کلاس نشته کداولې د چا بچی دلته کلاس ته راځي غلاس پورته نور بچی نشته د چا بچی د سیدی چې هغه د ماله کې اوسې جمعات ته منځل راځي او بچی بل ځای لږه غلاس پورته کوي څه توې منه خیر د لاس پورته ټول بزرګانی و یار ګورې د څه وګي دلته په دې جمعات کې کلاس تاسو ټول ډېر حق پمنګ دي زبدي خبرګي ما چې تاسو خپل بچي دې ځنه روان کړي او تخبيت یې لګي او بل ځای ته لګي موږ د سره برل تناست ثواب موږ باندې پیرزو نشي چې موږ ثواب وګړو دې محلې ټول ځان دې پابند کې چې خپل بچي بدل ته سبق لرايږي د زنانو په حال تنظیم نشته د زنانو تنظیم نشته هغه پر ریډیو شته دي دومره پیسې په موبایل لګوي ځان لې MP3 والے په 100 روپۍ باندې او زنانو ته پکور کې دا وخت چې سهار د شپږ بجو والے وو بجو پر د قران د ترجمه کې درس ځان ته پکور کې ریډیو لګاو د کور کارم کوا او ځان ته درس لګاو قران درس مورا ماسپخین د 2 بجو والے 3 بجو پر زنانه پکور کې سیناستی
دون ولا دریو پوری دینی سوالاتو پروګرام یې غزان ته لګوا دا وره نور منسوخ موږ نور چل نه راځي چې دې باوجود مې سره دین نه زده کوي کنه دا ډېر لوی بدبخت دی بیا وره او دا وخت زموږ استاد نه روان دی تیریږي او دا دوباره ناراضي ګوري انسان په ډېر ځات ډېر د مشران دي چې غریبانان جاړي وي کاش ته موږ د خپل وخت قیمتي کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی ډېر لوی عالم هغه چې په اخري کله جیل ته لاړ نو شاګرد وي ماته تاسو وکړو ول ما ته چې رجی ته په کم وخت بس ډېر زیات خپه ولته ویل چې په هغه وخت بس ډېر زیات خپه ما کم چې د قران د تلاوت او د زده کړو او د خودلو نه بغیر تیر شوی په هغه وخت بس ډېر زیات خپه کاش کې دا وخت ما قیمتي کړه الله بندگان د خپل وختونو قیمتي کوي اسی عباس مگر زي کله دسي او کله په دکان کې ناس او کله موبایل کې کوتي والی د دې وخت به الله تپوس کوي ګوره په قیامت کې د دې ځواني به تپوس کوي د یو منټ او سکند به تپوس کوي د هر نعمت تپوس به الله کوي لتسالن يومئذ عن النعيم کدا ځواني د الله په عبادت کې او د الله دین په ځد کولو کې صرف کړه او قیمتي دې کړه او کواشي به ګرځي او یو طرف ته بل طرف ته والته کېنو دلته کېنو یو غیبت کو د بل وکا او موبایل کې ګوتی وو فلم وګورو دا چې فزول کار دی په دې باندې خپل وختونه مزه کوي الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب العالمین من خپل دین طرف ته متوجه کا الله ستاسو تابعدار بندگان جوړ کا ستاسو دین دې د کول توفیق الله تعالی مونږ راک رب العالمین مونږ ډیر زیات غافل یو الله د غفلت د خوب نه مونږ را بیدار کا الله رب العالمین د اخرت د سخت ورځې تیاری توفیق الله تعالی مونږ راک الله ستاسو هر نعمت قدر زموږ په ځل کې پیدا کا دغه د شکر د ادا کولو توفیق مونږ راک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم محمد ابراهيم محمدي